بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره نساء رکو نمبر 7 دویمه حصہ وایو. مون خبره د تیمم وکړه او د غسل ټیک شو. مخکې الله رب العالمین فرمایي چې الله تعالی ستاسو دشمنان ښه پیژني، د یهودو نصارا د دوی نه ځان ساتئ. او بیا الله فرمایي د دوی حال دا دی، د یهودیانو چې دوی خبره اړی را اړی د خپل ځای نه په دې طریقه باندې دوی خبره کوي چې دوی وایي چې بس مخکې مونږ ویلي وو که نه چې دوی به داسې خبره وکړه لکه دا د تورات نه لګیا دی، د عالمان به داسې به دا خبره په دې ژبه به یې واړوله راواړوله. او دغه شانتې چې نبي صلی الله علیه وسلم ته به کېناستل نو د هغه سره به یې دا چل کوه او دغه طریقه بیا منافقانو ته هم ښولې وه چې دوی به راعینا وي نو دا به یې راوږد به یې کو، راعینا به یې کو که نه چې ایش بن کیا ای بېوقوفه، لکه د دې بیا معنا بدلېده. لکه دې مثال داسې دی لکه مونږ وایو ښځه، لکه مونږ وایو که نه ټیک ده بس ښځه ټیک ده ټیک شوه، نو چې ښځه یې کو نو خو بیا ښځه خو بیا دغه ته ویلې کېږي، عورت ته ویلې کېږي که نه. که د خیال د قبر ښځې ته هم مونږ ښځه وایو که نه، نو په یو ژبه کې ډېر شی دغه یو ټکی لکه چې معمولي شان اوږد راوږد کړي نو خبره یې ورانه شي، نو دوی به د خپل زړه بړاس په دې طریقه باندې خېجوو. نو الله رب العالمین د راعینا لفظ د مسلمانان منع کړل او خبرداری کړل چې تاسو ته پته نشته دی، خو دوی څه وایي دوی ژبه تاو راتاو کړي چې اطعنا وایي نو عصینا، لکه په دې طریقه یې ووایي چې مونږ نه منو ستا خبره، مونږ نه منو، مونږ ورته غوږ ایښودو ته تیار نه یو که نه. بیا به وی واسمع غیر مسمع، نو د غیر مسمع مطلب به بیا دا و چې تو د دې قابل نه یې چې تا ته څوک خبره وکړي، او لکه مطلب ویلی بنده نشي که نه، دغه شانتې دا سپک کارونه به یې کول. نو ځکه چې د الله او د الله په رسول باندې ایمان نه و که نه. الله فرمایي که دوی ویلې وی چې انظرنا مونږ ته انتظار وکړه لکه مونږ په خبره پوهه که نو دغه زیاته بهتره وه. دوی ویلې وی سمعنا و اطعنا مونږ واورېده مونږ منو، دا زیاته بهتره وه. لیکن الله فرمایي الله په دوی لعنت کړی دی د دوی د کفر په وجه باندې، داسې نه چې د الله سره ذاتي دشمني وه، د دوی د کفر په وجه باندې الله په دوی لعنت کوي. او بیا الله فرمایي ایمان نه راوړي مګر ډېر لږو د دوی نه ایمان راوړی دی، ډېر لږ کسانو د یهودیانو نه ایمان راوړی. او بیا الله رب العالمین د هغه وخت د زمانې یهودو ته او د نن زمانې یهودو ته وایي چې اهل کتابو ایمان راوړئ په هغه کتاب په هغه قرآن چې نازل کړی شوی دی، هغه تصدیق کوي د هغه کتاب چې ستاسو سره دی، تورات مني. مخکې د دې نه چې ستاسو هم دغه شان مخونه وران شي لکه څنګه چې خاوندانو د خیالي د ورځې وران شوي، ما تاسو ته ویلي وو که نه چې هغو په ډاګه باندې د خیالي د ورځې نافرماني شروع کړه، نو الله رب العالمین پې شادوګانې ته جوړ کړل، 3 ورځې جمدي و بیا هلاک شول. نو الله فرمایي چې ایمان راوړئ مخکې د دې نه چې ستاسو مخونه وران کړم، الله دې موږ د مخونو ورانېدو نه په امان کړي. بیا الله فرمایي بېشک الله نه بخي چې شریک جوړ شي د هغه سره او د الله نه سیوا چې د الله سره د شرک نه سیوا چې څونه ګناهونه دي که الله وغواړي نو معاف به یې کړي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي، مسلم شریف حدیث دی، وایي الله تعالی فرمایي چې کوم بنده زما سره دونه ګناهونه راوړي داسې را سره میلاو شي چې ډېر ګناهونه ترې شوي خو چې هغه زما سره هېڅوک نه شریک کړی، یعنې موحد یي په وحدانیت ټینګ ولاړ یو الله مني، نو الله فرمایي چې زه به دی معاف کم. خو شرک چې دی الله بالکل شرک چې الله رب العالمین نه معاف کوي. خبره دا ده چې د قیامت په ورځ باندې به چې چا شرک کړی د هغه نه به د سره دا تپوس نه کېږي چې مونځ دې کړی که نه دې دی کړی، روژه دې نیولې ده که نه دې ده نیولې، د سره به نور اعمالو ته کتې کېږي نه. اول بنیادي څیز چې دی هغه عقیده ده، په دې خبره ځان پوهه کوي چې عملنامه کلاو کړلی شي که نه، اولنی نظر به الله رب العالمین په عقیده، الله ته خو پته ده خو د خلکو ته د ښوو دپاره که نه، اول به الله عقیده ګوري د دې بنده عقیده څنګه ده، د چا سره یې څنګه سوچ و، یعنې د الله رب العالمین باندې ایمان څومره مضبوط و، د الله نه سیوا د بل چا نه غوښتنه کړې ده، په بل چا دا سوچ لرلی چې دا د غیب علم لري، تر دې پورې که تو دا سوچ کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیب عالم دی، نعوذ بالله استغفر الله، چې هغه ته د غیب علم دی، نو هم تا شرک وکړو، خپل پیغمبر دی یاد کو، خو شرک ته عیسایان ولې تباه دي؟ عیسی علیه السلام د خدای زوی ګڼي که نه، هغه پیغمبر دی، خو دونه مینه ورسره وکړي د پیغمبر سره چې الټه یې ځان دوزخ ته واچو. نو که مونږ د خپل پیغمبر سره هم داسې مینه کوو چې د الله سره یو شان ګڼو چې د الله رب العالمین سره هغه لکه په غیب عالم دی، نه،
په دې زموږ ایمان دی څه چې به الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم ته وښول جبرائیل السلام به راغی په هغې به پوه په نورو به نه و پوهه چې پوه یې ونه چې زهر یې ورته میلاو کړل نو ولې نبی صلی الله علیه وسلم نه پوهېدو د پاسه پل د جند راغورځېدو د هغې به علم ووته ولې هغې دعوت تلتلو چې کله جبرائیل السلام راغی او د الله په حکم ویې ورته نو هله ورته پته ولګېده نو دا خبره په ذهن کې واچوئ چې شرک الله پاک نه بخي او د شرک نه علاوه ګناهونه چې دي چې الله غواړي نو معاف کوي هغه بنده ته ګوري چې په څه دغه باندې کړی دی که نه نو لهذا شرک ډېر نازک دی او غالبا چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې صحابي نوم رانه ګډوډېږي الله دې موږ معاف کړي خو خبره چې کومه ده نو هغه دا ده چې د دې امت شرک په داسې لکه په توره تیاره کې چې په توره ګټه تور میږې روانې او ښکاري نه نو دغه شانتې به دې خلکو ته پته نه لګي دوی به شرک کړی نو ځان ډېر زیات احتیاط کوئ د شرک نه ډېر زیات احتیاط کوئ مونږ خلک د اولیاء الله او باباګان او دا نمونه او نن جادو او دا منتري او دا سحر او پته نشته په دې څیزونو کې نن خلک اخته دی ټول په اخلاص توبه وباسئ الله څه چې رانه شی به بې خبری کې الله معافي راته وکړه او د آینده دپاره راته چېرته رب العالمین شرک رانه مه کړې که ته ما لالچ مې هم د خپل رب نه کا د الله نه غواړئ د الله سره ریا چې ده نو نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی لږه شان ریا هم چې د هغه شرک ده که نه چې تو د خلکو د ښو دپاره نیکی کې مونځ هم د خلکو د ښو دپاره کې روژې هم د خلکو د ښو دپاره نیسې صدقې د خلکو د ښو دپاره ورکې نو ته د الله شان کم کو د خلکو هغه دې اوچت کو چې د خلکو د ښو دپاره لګیایې دا هم شرک دی الله ته رضا هر کار کوئ الله دې موږ ټول د شرک نه په امان کړي الله دې موږ ټول د شرک نه په امان کړي اول به په عمل نامه کې عقیده وکتې شي او بیا به پسې حقوق الله او بیا به حقوق العباد حقوق الله د الله حقوق دي مونځ روژه زکات حج صدقه که دا دې ټیک ټیک کړي الله د نارضا و نیت دې صحیح و جو مخکې بدل الله رب العالمین بیا درېیمه خبره د حقوق العباد به دله ګوري چې د مور او پلار سره دې څه کړي د ښځې بچو سره دې څه کړي د خاوند څخر سره دې څه کړي دا مطلب دا کم چې د بندګانو د مسلمانانو سره دې څه کړي د ګاونډي سره دې څه کړي دا ټول د بندګانو حقوق به سوچ کوئ موږ وایو چې دا خو دنیاداري ده چې د ګاونډ سره ښه کوه د خپلوانو سره ښه کوه نه عین اسلام دا دی چې د انسانانو سره به ټیک سلوک کې او د خپلوانو سره خصوصا او د نورو انسانیت سره په د خلکو په دړ به دړمن کېږي په غمجن په غم به غمجن کېږي کافر دی عیسائی دی یهودي دی هم چې په ګاونډ باندې دي نو د هغې د ته هم الله پاک د ښه اخلاقو دغه ورکوي چې د ښه اخلاقو رویه به ورسره کوي چې ستانه متاثره شي چې اسلام راوړي نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم دی وای د قیامت په ورځ که د یو مسلمان حکومت د یو ذمي سره یعنی د یو عیسائی سره څنګه چې زموږ په پاکستان کې ډېر شي عیسایان دي که نه لکه چې د دې سره هم زیاتې کړی نو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د هغه ذمي د طرف نه به زه د الله په عدالت کې ولاړ یم او دغه به کومه فیصله به لکه دغه کوم الله ته وړاندې کوم چې دا زیاتې د دو سره شوی دی لکه الله رب العالمین دونه ښایسته دین اسلام را لېږلی ما ته د ښایسته اخلاقو تاکید کوي نو بیا حقوق العباد به وکتې شي نو که په هغې کې کامیاب شوی جو ښه نو دا خبره واورئ چې د الله پاک د بندیانو حقوق چې دي نو هغه چاته نه معاف کوي خور لور مور اکثر دا حقونه خلکو نیولي که نه دقه قیامت په ورځ به دا حق خپل غواړي او ستا سره به بیا هېڅ نه نو هغه به وایي چې زما د دونه نیکۍ تې ماله راواله نو ستا عملنامه کې به نیکۍ حجونه به دې کړي منځونه صدقې هر څه به دې کړي ابدا واغستې چې هغې له به ورکړلی شي او ته به جهنم ته لاړ شي او هغه به جنت ته لاړ شي د دې نن سبا د دې پوله پټي او د دې جایدادونو او د دې مالونو او د دې دپاره نن مونږ خپل اخرت برباده وکړو نو دې خبرو ته ډېر خیال کوئ چېرته له چا حق مه اخلئ تر دې پورې نبي صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم دی چې که تاسو چاله ګزار ورکړئ خیرې دې کړي غیبت دې کړی هغه دې خفه کړی د قیامت په ورځ به د حقې بدله ورکوي نو هله به بیا تتلی شي جنت ته نو که ستا سره دغه نیکۍ نه وي نو د هغه نه به یو بدي راواغېستلی شي او ستا په دې عملنامه کې به ورغورځولی شي نو هغه به په وجه دی چې تا ول په دنیا کې غیبت کړی وي هغه دې کامیاب کړه به جنت ته لاړ شي ته به جهنم ته لاړ شي سوچ وکړئ څونه د یرې خبره ده که نه دا زموږ الله رب العالمین مسلمانانو ته دا تاکید کوي بیا الله رب العالمین فرمایي تاسو کتلی ده هغه خلکو ته چې هغوی خپل ځانونه پاک کوي لکه د دروغو
شیخي جوړه او بس ځان ته وایي چې مونږ خو نحن ابناء الله و احباؤه، مونږ خو د الله زامن یو، نعوذ بالله استغفر الله، او مونږ چې دی د الله خوښ یو. ځکه چې دوی وایي چې مونږ خو یهودیان وایي مونږ د عزیر علیه السلام اولاد یو که نه، نو په دې وجه باندې خو د الله پاک خوښ وو، نو مونږ هم د الله خوښ یو. الله فرمایي دا خود ساخته د ځانه د خپلې پاکیزګۍ او د کامیابۍ دین جوړ کړی دی. او الله مهربانه رب فرمایي څنګه په الله باندې دوی دروغ تړي او الله پاک کافي دی د دې دلیل لپاره. الله په دوی باندې کافي دی. الله ته پته چې دوی د ځانه دروغ وایي. صدق الله العظیم.